ما څه چې دا کوم ملګري ناظم شاه جي صاحب زموږ صدر صاحب داود جان رور یو زما داود جان رور دی یو زمونږ رور یو دا دی هغه دا زما رور داود جان هم په دې کې خپل دغه ادا کړی زموږ د ملګري خاص خصوصي طور ده پکې ډېر ادا کړی دی دا فیصله په څه طریقه وشوه تاسو زه پې کوم د جمال او د ګلروز خان لاله او د پیروز خان لاله او د اسماعیل دا مسله اصلي کې د دوی وه د ډېر وخت نه روانه وه نو موږ دا فیصله وکړه چې یاره دا یو ځای د جرګې والا ملګرو موږ دا فیصله وکړه چې دا یو ځای چې کوم دی دا به موږ ګلروز خان او پیروز خان لاله ته پرېږدو دا دوی څوک دا مسله وه او دا یو ځای چې کوم دی دا به موږ اسماعیل ته پرېږدو لکه په دې کې موږ د ډېر وخت نه لګیو د ډېر ټیم نه لګیو موږ دا فیصله په دې وکړه نور دې کې چې کاغذي کومه لیکلي ده هغه موږ په خپله طریقه کو هغه ډېره لویه قصه ده کو تاسو ته موږ بیانوو خو طریقه موږ دا وکړه چې د اسماعیل لم دا وروسته ځای ورکړو مخکې ځای چې کوم دی دا هم پیروز خان الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه دا ټیم موجود یم په ضلع 400 تحصیل تنګي د زیم ګجرو کلي کې ګرانو کتونکو دغه شان دلته یو تنازع روانه وه یو دوه فریقینو هغوی ترمنځ چې څه د پټي تنازع وه او هغه تقریبا د 2.5-3 کالو نه دغه تنازع روانه وه په دغه کې د دې علاقې څه مشرانو ډېرې هلې ځلې هم کړې وې ستړې کړې وې خو چونکې هغه تنازع چې کوم وه هغه سر ته نه ورسېدلې په هغه تنازع کې دلته موږ سره خواته ولاړ مشران چې کوم دي سپین روبي دوی راپاڅېده او دوی په دای کې هلې ځلې وکړې منډې تړلې چالو کړې په هغې کې الله تعالی دوی ته هغه بری ورکړو او الحمدلله نن هغه تنازع چې کوم ده هغه بالکل حل شوه تاسو کتی شئ چې دلته د علاقې سپین روبي عالمان ورسره کشران همزولي زمونږ چې کوم دي هغه په ګڼ تعداد سره دلته راغونډ شوي دي او الحمدلله د خوشحالۍ یو اظهار هغوی مانځي ولې چې کله هم زمونږ په علاقو باندې داسې حالات جوړ شي نو په هغې کې زمونږ په علاقو باندې همدغه شان سپین روبي خلک موجود دي الحمدلله چې هغوی د الله د رضا لپاره بغیر څه لالچ راپاسي او هغوی هغه خپلې منډې تړلې چالو کړي په هغې کې الله تعالی هغه بری هغوی ته ورکړي او الحمدلله هغه تنازع ډېرې زر حل شي موږ سره ولاړ دلته په څنګ کې دا ملګری موږ سره ولاړ دی راجو بر د سره مو خبرې کوو دلته موږ سره ناظم صاحب هم ولاړ دی اخوا ناظم شاه هم د شیرپاو سره تعلق ساتي هغوی هم په دې کې ډېرې هلې ځلې منډې تړلې والي دي راجو بر دوی سره به موږ مختصر خبرې په دې حوالې سره کوو السلام علیکم جی سلام زه تاسو د میډیا ملګرو داود جان صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې په دې شارټ کټ ټیم کې موږ له دومره ټیم راکړو د دوی دا روغه د ډېر د 3 کالونو روانه ده مختصر خبرې کوم ټیم کم دی د 3 کالونو روانه خو الله پاک موږ له ډېره فتحه راکړه داود جان بی ذاکر بی ناظم شاه جي صاحب بی دا ټول موږ دا مرسته وکړو الله پاک ډېر رحم وکړو او دا کامیابي موږ ته حاصل شوه موږ دا توقع نه لرو دا د الله رحم دی چې دا څه وشو یعنې دا ډېر مشکلات و دا د الله رحم دی زما دا کشر ورور دم پکې را سره په اخر کې بسم الله الرحمن الرحیم داود جان وروره تاسو په خیر راغلی څنګه چې تاسو د جوړې خبره وکړله په ژبې کونسل کې په ګجرو کلي کې د دوه فریقینو ترمنځ په ځمکه باندې څه تنازع روانه وه تقریبا د 3 کالو نه زموږ سره ناظم شاه حاجي صاحب او علمګیر شاه حاجي صاحب او د هغه ورور داود حاجي صاحب او تاسو په ذات خود داود جان تاسو په ډېر کوششونه وکړلو په دې کې مخکې ډېرو مشرانو هلې ځلې کړي زه هغې ته هم خراج تقسیم پیش کوم چې هغوی راپاڅېدلي او دوی ترمنځ کوشش کړی الله داسې راز موږ د مشرانو په سر باندې کېښوده چې نن د دې دواړو فریقینو ترمنځ تنازع حل شوله زه ستاسو د میډیا په وساطت سره خپلو پښتنو وروڼو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو کتل دلته د علمګیر شاه جي صاحب په حجره کې دا خلک راغونډ شوي دي مشران کشران پکې ناست دي منتخب ناظمان پکې ناست دي هغوی ته چې ما وکته د هغوی په مخ باندې یو رڼا وه یو خوشحالي وه د ټولو خلکو ځکه چې دا تنازع سنګین صورتحال دی اختیار کو دا مشران ناپاسه او دغه تنازع ختمه کړله نو زه تاسو له دا پیغام در کوم چې په هر ګوټ کې پښتنو وروڼو راپاسئ د چا ترمنځ چې داسې څه خفګان وي څه ګیله وي په پوله پټي وي یا په توتو میمې وي زموږ د پښتنو به څه دغه وي یا توتو میمې شوي یا د ماشومانو په سر جګړې وي نو زه دا یو پیغام در کوم چې راپاسئ او دغه تنازع اول خو په خپله کوشش وکړئ چې ختمې کړئ بیا زه خپلو مشرانو شملور مشران زموږ په پښتنو کې شته دي هغوی ته دا وایم چې راپاسئ ستاسو په چم ګاونډ کې ستاسو په ویلیج کونسل کې ستاسو په یونین کونسل کې ستاسو په تحصیل کې ستاسو په ډسټرکټ کې بیا خاص کر په KPK کې چې کوم ځای کې وي راپاسئ او دغه مسلې په خپله حل کړئ تاڼه تحصیل ته دا خبرې مو وباسئ دا به ډېره ښه خبره وي دلته زه ډېره خوشحالي وینم چې د دې فریقینو ترمنځ دا مسله حل شوله زه یو ځل بیا د داود جان نور او د هغه سره راغلي کیمرمینانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په دې شارټ وخت کې راله او موږ له دې دغه پروګرام نه یو سلام ناظم شاه ورور دا کومه تنازع چې وه خدای پاک حل کړه ستاسو په کوششونو باندې ستاسو په هلو ځلو باندې په دې اړه تاسو څه بیل غواړئ دا خو د الله پاک ډېر لوی احسان دی
زه د خپل مرګرو ډیره شکریا ادا کوم، خاص کر د ذاکر صاحب او علي شاه صاحب چې دوی را پاسېدل او دا ډیره نازکه مسله وه، دا ډیر غلط طرف ته روانه وه. ما دوی ته وویل چې هلکه را پاسې دا د کلي مسلې دي او که مونږ دې کې کوشش وکړو نو انشاءالله دا به خدای پاک ښه طرف ته بوځي. زما د مرګرو ما ته وویل چې یاره دا خو ډېره مشکل ده ځکه چې 3 کاله وشو. ما دوی ته وویل چې داسې کار چې مونږ خو د الله د رضا دپاره په دې کې را پاسو او چې کله مونږ د الله رضا وي نو انشاءالله مونږ ته مخې ته مسلې نه راځي. مونږ ډېر داسې دي چې کم خلک د الله د رضا دپاره پاسي نو غټې غټې مسلې لګېږي دا وړه ده. نو مغسې وشو، خدای پاک زمونږ مدد وکړو د دې مرګرو په زور او د دوی په دغه سره خدای پاک او تاسو هم پکې بیا راغلی. ستاسو هم زه ډېر شکرګزار یم چې راغلی، ځکه چې دا خبره مونږ نه څه ځای کې پاتې شوې وه. ستاسو په راتلو باندې خدای پاک مونږ ته دا یو رڼا راوسته چې زمونږ مسله خدای پاک په ډېر ښه طریقې سره حل کړه. او زه د دې مرګرو شکریا ادا کوم، د دې کم فریقین چې د دې هم شکریا ادا کوم چې زمونږ وړې وړې خولې وي او دا دوی ومنلې او دا غټه مسله چې کوم زمونږ په وینا باندې حل کړه. د دې خدای پاک عزت وکړي. او پولیس والا چې دی مونږ سره ډېر لوی هیلپ کړی دی، خاص کر زمونږ دغه مردو سیچو والا او داود خان او سبحان الله خان چې کوم زمونږ د چوکۍ انچارج دی، مونږ سره ډېر لوی مدد کړی دی. مونږ له 24 غنټې ټایم را کړی دی په دې کې، باقاعده مونږ د هغې ډېر شکرګزار یو. سیده جي ګرانو کتونکو دا د جرګې دغه مشرانو دغه سپین روبي چې دوی په دې مسله حل کېدو کې ډېرې هلې ځلې وکړې او الحمدلله نن دوی هغه مسله چې کوم ده بالکل هغوی فاینل کړه. بالکل ګرانو کتونکو زه بیا هم د خپل کتونکو ته دغه ریکوست کوم، دغه ورته زه میسج ورکوم چې عمده مسلې چې کومې وړې وړې مسلې وي او هغه دغه وړو وړو مسلو نه ډېر غټ سایډ ته لاړ شي. نو زه خپل زمونږ د علاقو زمونږ د شمال اشنغر خاص کر چې کوم سپین روبي دي، کوم مشران دي، کوم جرګیز دي، هغوی ته زه دغه ریکوست کوم چې بالکل تاسو د خلکو په دې وړو وړو خبرو کې راپاسې. نن دا تاسو ته وړې ښکاري خو سبا هغه ډېر یو غټ رخ اختیار کړي او غټ سایډ ته لاړ شي چې بالکل هغه بیا د خل کېدو نه هم وځي کو حل شي هم په ډېر مشکل باندې حل شي. نو بالکل زه خپلو جرګیزو مشرانو ته دغه ریکوست کوم چې تاسو راپاسئ او د دغه خلکو دا وړې وړې مسلې چې کوم دي دا تاسو حل کړئ. اوس خپل روډ د وشالي اجازت ورکوي. یا الله ستا د مخلوق کور جوړ کړو، خالق ته دې کور جوړ کړي، د آخرت کور جوړ کړي، د عالم برزخ کور جوړ کړي. داسې حالاتونه هم د الله وساتي. دا 3 کاله چې کم خفګان کې تېر شوي یا الله نور په خوشحالۍ بدل کړي او دغه د ګناهونو کفاره وګرځي. تاسو نه ملګري تاسو ټول درې مبارک وي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.